أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سود سبا 40 نمبر آیات ہے. په دې 40 نمبر آیات کې هغه مشرکانو د پاره زجرونه ذکر کیږي چې کوم مشرکانو به د فرشتو عبادت کاوه او هغه داوا دا و چې فرشتي د الله تعالی لونه دي او دغه بندگی به کوي او دا به ویل چې دا فرشتي به قیامت پر ورځ زموږ سفارش هم بیا کوي. الله تعالی دغه مشرکانو احوال ذکر کوي، د قیامت احوال. هم دا تخویب ته یره ده، هم دوی رټل چې دومره د بیوقوفۍ کار څوک نه کوي. نو الله تعالی وایي ويوم يحشرهم، په هغه ورځ چې الله را جمع کړي دوی لره جميعا ټول. ثم يقول، بیا به ووایي للملائکة فرشتو ته اهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. اهؤلاء آیا دا کسان إياكم كانوا يعبدون دی اوس تاسو بندګي کوونکي تاسو عبادت یې کاوه، یعنی تاسو ورته ویل یا تاسو په راضي وای. قالوا نو حبيب وای، فرشتي ورته وای سبحانك پاکي تعالی را انت ولينا تزمن کارسازي من دونهم لدي خلقنا بغیر بل كانوا يعبدون الجنه، بلکې دې خلکو به عبادت د پیریانو کاوه، یعنی دا لمسول شیطانانو دي او د شیطان په لمسونه دا کار شروع کړي، دغه تابعداري کړله. نو ګویا دا د شواله د شیطانانو چې بنري زمونږ نه دي منلي. اکثرهم به مؤمنون، اکثر د دوی نه په دغه شیطانانو باندې یقین کوونکي، نو ځکه د گمراه شوي د پیداري شوي دي. الله تعالی په فرشتونو تاسو کې د مشرکانو په مخ کې د دې لپاره چې مشرکان په خپل کار باندې ښه شرمنده شي او ښه ملامت شي. او دغه یو مضمون مخکې د عیسی علیه السلام متعلق هم تیر شوی دی چې الله تعالی به عیسی علیه السلام راوغواړي قیامت په ورځ باندې او ورته به ووایي چې دې خلکو ته تاویل زما بندګي کوي، زما د مور بندګي کوي. عیسی علیه السلام به ډېر په ادب احترام سره به جواب ورکړي چې ما ورته نه دي ویلي. کله چې زه د دنیا نه لاړم او دنیا نه زما سلسله کټ شوه، هغې نه بعد بیا ما ته پته نشته چې دې خلکو څه کارونه شروع کړي دي، هغې پته ما ته نشته، لیکن ما ورته نه دی ویلي، زه پرې راضي نه یم. دې دپاره چې هغه خلک ښه ملامت شي چې کوم د عیسی علیه السلام عبادت کوي، هغه د مور بندګي کوي. نو دغه شان ده کې د پیریان د فرشتو چې څوک عبادت کوي د هغې نه به هم الله تپوس وکړي او د فرشتو نه به تپوس وکړي او دغه مشرکان به په دې طریقه باندې ښه ملامت کړي، د هغې نه بعد به جهنم ته واچي. الله تعالی وایي فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، فالیوم نن ورځ به لا یملک نه مالک کېږي بعضکم بعض تاسو لبعض د پاره د بعض نورو نفعا ولا ضرا، نه د فایدې او نه د ضرر. نه فرشتې د خلکو سره لاس کولی شي، نه به د خلک د فرشتو سره لاس کولی شي. مطلب دا ده چې الله تعالی نه بغیر هېڅ چا سره دغه اختیارات نشته. د دوی دغه بندګیانې عبادتونه د فرشتو بیخي بېځایه تللي دي، هېڅ فایدې نشته، البته نقصان نشته. الله تعالی به دغې باندې رانیسي. ونقول امون به وایي للذین ظلموا، هغه کسان چې ظالمان دي یعنې شرک یې کړلی، ځکه په ظلمونو کې د ټول نه لوی ظلم دا شرک کول دی. ان الشرک لظلم عظیم. نو ظالمان ته به الله وایي ذوقوا وسکي عذاب النار التي، عذاب د اور هغه کنتم بها تکذبون، تاسې هغې دروغجنه ګاڼو، تاسې نه مانئ جهنم شته، هغې ته مشرکان غورځېږي. دا خبره تاسو نه منله، اوس یې وسکئ، ورشئ ورته. وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، هر کله چې تلاوت شي په دې باندې آیاتونه زمونږ چې واضح دي، هغې مطلب بیخي واضح دی. دا د کافرانو احوال ذکر کېږي چې کم کافران جهنم ته تللي دي، جهنم ته تلو والا دي. د هغوی قباحتونه ذکر کېږي په دنیا کې چې دوی په دنیا کې داسې کارونه هم کړي دي. نو الله تعالی وایي هر کله به چې تلاوت شي په دوی باندې زمونږ آیاتونه چې مطلب یې واضح دی، قالو نو وایي دوی ما هذا، نه دی دا قرآن، نه دی دا پیغمبر، الا رجل، مګر داسې سړی دی یریدو چې اراده لري ان یصدکم چې بند کړي تاسو عما کان، د هغه څه نه چې وو یعبدو آباؤکم چې بندګي کوله پلارانو ستاسو. د دوی د دعوې خلاصه دا ده چې د خبره رښتیا نه ده، دا واقعي پیغمبر نه دی، نعوذ بالله، بلکې د صرف داسې کار کوي زموږ د پلرونو نیکونو سره دښمني راغستل او زموږ د پلرونو نیکونو چې چا منلي دي د هغې اورېدلي دي د هغې مخالفت کوي، بس دومره خالي کوي. او دې دپاره کوي چې ځان له حکومت جوړ کړي او ځان د اقتدار سمبال کړي، خلک یې تابع شي، بس دې دپاره کوي.
وقالو دی بویل ما هذا نه دا قرآن الا افک مگر دا دروغ دی مفترن چې ځان نه جوړ شوی دی. دا دوی مداوه شو. نبی علیہ السلام متعلق دعوه دا وجه بس زمون پلرون نکونو پس راغستی دا او د قرآن متعلق دعوه دا وجه دا قرآن دروغ دی ځان جوړ شوی دی. وقال الذين كفروا اويل بحق کسان چې کافرانو للحق د حق مبارک لما جاءهم هر کله بچ راغی دوی ته ان هذا الا سحر مبين نره دا مگر جادو ښکارا دی. اصل کې دا په کافرانو باندې یو سوال راته اعتراض پی راته دا اعتراض کافرانو جواب اعتراض باقي باندې دا و چې کمی خبرې د ځان نه جوړی شي دروغ کسی اسی افسانی نو دروغ کسی افسانی بچا معنی سره نه یو وخت باندې راځي بل باندې ادوزي څه پیدا هم نه نو بیا قرآن دومره اثر په خلکو باندې څنګه او د نبی علیہ السلام تبلیغ او بیان په خلکو باندې دومره اثر انداز کیږي څنګه چې دا رښتیا نشي. نو دی به جواب وکړي دا خو ځکه اثر کوي چې دا سحر دی. نو اول به ویل ځان جوړ شوی دی بیا به ویل سحر دی. نو ګوره سحر هم ځان جوړ شوی شی نه دی غزان له یو پند دی. نو دوی په خبره کې یووالی نشته دی. کوم شی چې ځان جوړ شوی هغه جادو نه چې کوم جادویي غرضانه جوړ شوی نه او یو پند دی. نو د دوی د خبرو نه معلومیږي چې په خپل خبره کې دوی څنګه اوړي راوړي څنګه بدلیږي را بدلیږي. دوی خو دا سوال جواب کوي چې یاره قرآن ولې دومره اثر کوي. دوی وایي چې دا سحر دی خو وړاندې ویلي دی چې دا یې سم نه دی دا دروغ دی او چې یې سم نه شو نو بیا جادو څنګه شو او که جادویي نو بیا څنګه وایي چې دا ابکن دروغ دی بیا دغه خبره څنګه کوي دواړه خبرې خو نه راوځي کېږي. د دروغو پهچان دا چې دا یو شان نه قسمه قسمي د کافرانو د خبرې باطلواله ښکاره په دې ځای کې معلومیږي چې یو شان خبره نه بدل خبره ده. یو ځای کې یو اعتراض دی بل ځای کې بل اعتراض دی یو ځای کې یو دعوه بل ځای کې بل دعوه ده. دا باطل خلکو علامات دي چې یو ځای کې یو څه بل ځای کې بل څه به خبره ودرېږي نه. وما آتيناهم من كتاب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من ندور کړي دوی ته من کتاب هیڅ قسم کتاب يدرسونها جدي ولي هغه وما أرسلنا امنګ نه لګل الیهم دوی ته قبلک استانه مکه پیغمبر من نذیر اس ير ورکون کې پیغمبر. د دې آیت خلاصه دا ده چې دوی له پکار وي د قرآن او د نبی علیہ السلام یو ډېر قدر کړی ډېر احترام یې کړی دی وجنه چې د نبی علیہ السلام دراتګه پوری د دې دغه قوم قبیله کې آسماني کتاب نو نازل شوی دا ولنه کتاب د قبیله کې سره نازلېږي. د دې په دغه خاندان کې دغه وخت پورې پیغمبر نو راغلی او اوس په کې الله تعالی او پیغمبر امر دا دوه ډېر لوی نعمتونه پکار د دې نعمتونو قدر شوی وي د احترام شوی وي او د دې تدیر اهمیت ورکړل شوی وي. لیکن دوی دا دوه مسترد دومره لوی نعمتونه چې چرته ته نو ملاو شوی اول ضرورت ملاو شو په اول ضرورت مسترد لل او یې نعمت الله شکر وکړه. نو دوی هغه نمک حرامي ثابتېږي ناشکري ثابتېږي چې څومره ناشکر مخلوق دی او باوجود د دې چې د نبی علیہ السلام راتلو مخکې به دوی ارمانونه کول چې موږ ته کتاب نازل شو موږ ته قرآن راغی موږ ته آسماني کتاب نازل شو پیغمبر راغی د تیرو امتونو نه به موږ زیات دیندار خلک جوړېږو هغوی ته کتاب خپله ژبه کې راغلی لولي عمل پې کوي موږ ته کتاب سره به شته نه که دی هغه په عبرانۍ او سوریانۍ کې دی پې پوهېږو نو موږ خو عرب خلک بیا مشکلات دي. نو که موږ ته کتاب نازل شو زموږ په ژبه کې زموږ په دې قبیلې په دې خاندان به یو کس باندې راغی نو موږ به څومره دینداره خلک جوړېږو زموږ نه به نور دینداره په دنیا کې بیا نه وي. دا د دوی دعوې ارمانونه به یې کول تمناګانې به یې کولې چې که وشي نو ښه به خو چې کله قرآن راغی کتاب راغی نو بس هغې نه بعد یې وویل چې سړی دروغجن دی او کتاب یې دروغ دی ځان جوړ شوی دی. الله تعالی د دوی احوال ذکر کوي چې دوی څنګه اوړي راوړي نو وایي دوی هغه خلک دي چې مخکې ورته موږ کتاب نه ورکړی چې دوی هغې لره ولولي دا نعمت مخکې ته نه میلاو شوی نو ورته پیغمبر لېږلی شوی د مخکې نه اول ځل باندې رالو او دوی په اول ځل باندې دومره ناشکري وکړله چې سړی به دوی مسترد قدر یې ولونه کړو. وکذب الذین من قبلهم او نسبت د دروغو کړی او پیغمبرانو کتابونو ته هغه کسانو چې د دوی نه وړاندې وو. نبی علیہ السلام زمانه کې چې کم کافران دي مشرکان دي دین دشمنان دي د دین مخکې چې کم کافران تیر شوي دي هغوی هم دقسې کارونه کول خپل پیغمبر سره دشمني کول د آسماني کتاب نه انکار کول د هغوی انکار دی او مخکې نه را روان دي. د اصل کې نبی علیہ السلام دپاره تسلي ده چې ته مایوسه کېږه خفه کېږه مه دا ستا کمزوري نه ده او دا ستاسو نقصان نه دی چې ګنې ستا مخالفین پیدا شو ستا کتاب دشمنان پیدا شو بلکې د مخکې دغه نظام روان دی چې په هره زمانه کې په هره پیړۍ کې د آسماني کتاب او د پیغمبر ښه پاخه دشمنان تیر شوي دي او تېرېږي او د قیامت پورې به جاري روان وي قیامت پورې به د آسماني کتاب قرآن
ډېر مخالفین او دشمنان تاسو یې نه یو تاسو به اورئ او دا غینا وسم بالحال موجود دي پر روانو پیړو کې به قیامت پورې به دغه شان کې جاری نو بده کې اثر کې اول نبی عليه السلام ته بیا اسلام د پاره څوک دعوت چړي او اسلام د پاره قربانیان او مهنتونه کوي دا غي د پاره تسری د جتا سه مایسه کېږي مو تاسو په زمانہ کې د دین خلاف دشمنان پرته شوی دی ډیر دی په غټ مقدار باندې دي د نبی خبره نه ده در مخکې در روان خبره ده او د آینده کې هم دغه شان جاری تاسو صرف مهنت وکړئ استقامت وکړئ تاسو به الله تعالی خپل اجر خامخ در کوي الله تعالی وما بلغوا معشار ما آتيناهم او دا موجوده کافران نه رسیدلی لسمی سید هغه ته چې موږ ورکړو دغه مخکینو کافران د دې خلاصه دا ده چې کوم موجوده کافران په دې معنی نازیږي چې موږ ډیر یو موږ سره وسایل لري موږ ترقی کله مخکې تلیو نو که دین دشمنی کوو نو خیر موږ د الله تعالی د عذابونو جواب کولی شو دا به معنی شي نو الله تعالی د مخکینه جواب وکړي چې موجوده کافران د مخکینی کافرانو ترقی او قوت لسمی سید هم نه رسیدلی بلکې دا ډېر کمزوري مستری دا وینه دا غي عمرونه ډېر زیات تاریخونه چې کوم نقل کړل د 1000 سال پورې یا د دین زیات د کورونه نقل شوی دي سورۃ القدر کې براش چې بنی اسرائیل کې یو عالم د تیر شوی دی چې 1000 سال خو صرف جهاد کړی دی او 1000 سال د جهاد کړی د تورې بزمه کنه دی خلی مسلسل جهاد کړی نو عمر به سمرو او د بډاتو بس سمرو عمر تر کړی عبادتونو کې به سمرو وخت تر کړی علمونو کې به سمرو وړکوالي کې به سمرو چې 1000 صرف د جهادونو شي دغه شان د کې مختلف واقعات د دوی نقل لي د دوی چې کوم تاریخي زګینه پاتې شوی کوم کورونه جوړ کړل بری غرونو کې دنه کوم ګټه چې دوی تراشري د باغ دنه بنگلې جوړې کړل د دې زماني مشنري په کې ناکام دي نشي کولای دغه شان د کې دغه وجودونه جسمونه چې کوم زیب زی ډانچي برآمد کیږي یا دغه متعلق تاریخونو لیکل دي چې کله به جګړه خپلمانس کې د غټ غټ کجور ته بلاس کول راستري به یوبل په وهل او دا ماته دلی به نور راستل دغه قوتونه ډیر زیات لوی قوتونه په نسبت د موجوده قوتونه باندې وس قوتونه استریتونه دي سم نه دي نو د نبی رسول الله زمانه کافران اغوی اولنی مخاطبین دي قیامت پورې نور مخاطبین دي چې تاسو د اسماني کتاب مخالفت کوئ په خپل وسایل نازيږي نو تاسو د مخکینی کافرانو قوت لسمې سي تم نه رسیدلی او دویم نمبر دوی رټلی په یو بل انداز باندې هغه دا چې سړی چې کله مستی کې دین دشمن کیږي د چې کله مالدار شي سہولیات او وسایل سره ډیری د باغ کیږي نو کسازه موجوده بغاوت بدی وجه باندې چې تاسو سره خوراکي سامانونه ډیر دي وسایل ډیر دي ژوند سہولیات سره ډیر دي مس کړی نو وېدا سه وسایل دي د مخکینی کافرانو وسایل چې کم الله ورکړي نو هغه د موجوده وسایل د غي لسمه سامنے دي د کم دی غړیرو هغه دومره نو مسوي قسم تاسو مسوي تاسو غډر کم دی بیا مسوي هغه ډیر زیات بیا دومره نو مسوي قسم تاسو مسوي نو مطلب دا چې په دومره کم وسایل باندې نازیدل او خطا کېدل او دومره زیاته مستی کول تاسو د تیرو کافرانو هم بدتر دي دغه هم ورخوي الله فكذب هغه نسبت دروغ کړي او رسول زما پیغمبرانو ته فكيف كان نكير بیا سترنګو عذابون زمن بیا مسلسل کارونه وکړه او نور واقعات چې قرآن نقل کړي احادیث او تاریخي کتابونو کې نقل دي چې دا قومونو باندې کم قسم عذابونه راغلي